مولوي صاحب ته یو خاوند راغی یو سړی راغلو ورته چې ما ښځه ډېره تیزه ده او ما سره زه چې ورته خبره کوم هغه جواب کړي زه وال ټکول کوم خو ته به د ښځې دا ذهن جوړ کړي چې مولوي صاحب ته ورشه هغه تعویض وکړي نو بیا به د خاوند والو نه بچ شي بس چا ورته ویلي دي چا په خولې باندې هغه ښځې ته دا جواب لیږلی دی ښځې ته چا دا ویلي دي چې فلانکې مولوي صاحب سره یو ډېر ښه مضبوط تعویض دی هغه چې تعویض وکړي بیا در باندې خاوند ګزار نه شي کولی به دا ښځه مولوي صاحب ته ورغلي چې د ما خاوند روزانه وال ټکول مړه شو یو بل دا کوتا کې راخستی مړی کم دا بس دینه ما خلاصه کړه بس مولوي صاحب ورته تش کاغذ کې ډېرې میرې جوړې کړي دي کتو پتو یې لیکلي دي ورته چې کله د خاوند د غاښونو کې زیات زور ورکوه بس دا خاوند ته به ډېر زور میلوي نه به چې دې خاوند سره جګړه تعویض بیا اوس د غاښونو کې بیبن کو زور بیا ورته ورکړو بس خاوند به یو دوه څپېړې ورک به زر بیبه نور نه کولو بس بیا داسې وخت راغلو چې د ښځې باندې بې سره غوسه نه کوله بس پرېښو و یو دو درو میاشتو بعد د ښځه راغلي یاره دا چرګان مرغان دي ملا صاحب ته راوړي چې تا خو ما سره ډېره غټه ښېګړه وکړه دا کار نه ده خلاص کړه دی خو پسې ډېره واله ټکوله نو بیا مولوي صاحب نه چا تپوس وکړو چې دا څه تعویض کړی مونږ ته وښیه دا خو ډېر معاشره کې غټه مسله ده د ښځې او خواندارو اکثر جنګي وایي څه تعویض مو نه دی کړی خو دا ښځه خولې نه تیزه وار وخت په غپیده خاوند ته نو ما دې ته دا تعویض وکړو چې کله د خاوند وایي د تعویض خولې کې نیسه چې د خاوند ته جواب نه کوي نه دي خاوند سره جوابونه بند کړي خاوند یې وایي نه تعویض کې څه نشته دي نن چې د ښځه وال ټکول خوري که دا وجه دی چې ته خاوند سره جواب کوې خاوند ورته دا کار وکړه درې خبرې ورته مخکې نه تا کړي اور اکثر معاشرې کې دا خبره د سپینه کومه د مستوراتو تاسو ته وایم اکثر معاشرې کې طلاق هغه ښځه کېږي چې هغه خولې نه تیزه وي